بیرته په خیر الله هر کله درته وایو د سن اف ام ریډیو نتورک د ټیم تاسو مونږ په سن پښتونخوا د فیسبوک په پاڼه هم چې د ویني او مختلف ځایونو کې چې دا خلک چې د پروګرام اوري او چې دا اوس په فیسبوک باندې تاسو دا کتل هم شي ځکه چې پروګرام کې تاسو سره ډېر زیات خبره اترې خو شوي او دا شانتي خبره اترې روانې دي مختلف ځایونو کې چې دا خلک د پروګرام اوري او بیا موږ سره چې دا پارټیسیپیشن کوي خو کمنټس لار هم تاسو سره تل شي ځکه چې زمونږ پروګرام په فیسبوک باندې هم لایو شو او مونږ موضوع به چې دا ډېر لیدونکو ته چې دا لیدلی شي چې هماری بدلتی ہوئی سماجی اقتدار اور مونږ په سوشل ویلیوز باندې ډېر زیات خبره ترې وکړې لیسنر پکې رالو هغه هم خبره را سره وکړي اوس خبره دا ده چې مونږ کو ګورو بعض سیزونه چې هغه زمونږ د روایتي سیزونه وي په هغې له وجې چې دا مونږ ډېر زیات چې د نقصان خورو هغه بار بار کوو یا چې د بعض سیزونه چې هغه روایات دي زمونږ نو هغه مونږ نه اپنو کوو نو دا د ځای کې دوه سوالونه چې دا پورته کېدلی شي مونږ خبره په هغې باندې وکړو نو یو خو مونږ په کار دا دی چې مونږ سوشل ویلیوز چې دي سماجي اقتدار چې کوم دی نو د دې وخت سره ډېر زیات مونږ که وګورو او بدلیږي ځکه چې مونږ هر یو کس چې د ماډرن زمانې خبرې کوي ماډرنایزیشن خبره کوي نو دلته کې زمونږ د اخلاقي روایات اخلاقي اصول او د روایاتو مطابق که مونږ خبره کوو یا روایت چې کوم دی هغې په میانځ کې د رشتې چې کوم دي زمونږ د خپلې نو هغوی کې هم کمزوري راځي او دغه شانتې د خاندان نظام چې د هغه سره کمزوري کېږي بعضې اوقات مونږ ډېر څیزونه داسې وي چې هغه خیال نه وساتو خو هغه په کار دی چې مونږ وخت مطابق هغې خیال ساتو ځکه چې داسې خیالات چې هغه زمونږ تیر شوي خیالات وي هغه مونږ دوباره چې دا بیا ریمایند کوو نو خلکو ته بیا ستونزې مسلې پې جوړېږي ځکه چې یو څیز دی هغه ته بار بار چې دا خیالات مخې ته راوړې نو په دې باندې چې دا زمونږ رشتې چې دي هغه کمزوري کېږي زمونږ خاندان چې دا کمزوري کېږي ما په ریډیو باندې دا خبره وکړه چې خاندان مطلب دا نه چې دا د یو ورځ خبرې دا نسلونو نه روان یو سلسله وي چې دا خاندان چې دا جوړېږي مونږ خبره وکړو مختلف خلک دي چې هغوی یو وخت به و چې هغوی به یو ځای چې دا وخت تېرولو یو جوائنټ فیملی به وه هغې به چې دا په کور کې څلور پنځه وروڼه وو هغوی به یو ځای وخت تېرولو اوس وخت مناسبت سره مونږ که وګورو مونږ وخت چې دا هغه شانتې یو ځای نشو تېرولی وجه دا ده چې مونږ بعضې اوقات چې دا یو شیز وشي هغې مطابق چې دا مونږ خبره بیا نه هېروو یا چې دا هغه مونږ وایو چې دا د هېرونې نه ده چې کله ته خبره نه هېروې یا داسې څه مسله جوړه شي په خپلو کې نو بیا چې دا هلته وخت چې دا کله هم نه تېرېږي هلته مسلې راځي او بل په دې کې مین خبره دا ده ما د بلوچستان هغه واقعې باندې هم خبره اتره په ریډیو باندې وکړه چې بعضې اوقات مونږ د خواتین یعنی ښځو ازادۍ غلط مطلب اخلو یا خو بعضې څیزونه چې دي هغه زمونږ فیمیل چې کومې دي هغه دغه شانتې غلط څه خلکو له وجې چې دا هغه خلکو ته بیا په کور کې ډسټربنس وي خو دا ضروري نه چې صرف فیمیل میل کې هم مونږ هم ډېرې مسلې دي خو اوس خبره دا ده چې د خواتین ازادۍ مطلب غلط چې دا غسل چې دا هغه ټیک خبره نه ده ځکه چې بعض څیزونه چې دي هغه زمونږ روایات او زمونږ پښتونولي خدا خو هغې نه غټه خبره دا ده چې مونږ دین چې کوم دی هغه اسلام دی او اسلام کې چې کومه خبره راغلی ده دا زما دپاره اعلی ده زما دپاره اولین دی دا زما دپاره اول دی دا زما پریارټي دا ده چې هغې ته زه چې دا وکړم ځکه چې د خواتین حقوق خبره نه کېږي که د خواتین یا د ښځې خبره دا وشي چې هغه وایي چې یاره زما دا کس چې دا نه دی خوښو نو بیا مونږ هغلته کې چیړ راځي مسلې راځي په کار دا دی چې مونږ خیال وساتو د ازادۍ مطلب کله هم دا نه دی چې یو لور چې دا هغه دومره لاپروا جوړېږي نه ازادۍ مطلب دا دی چې هغې ته خپل حقوق چې دا ورکړه دا د هغې حق دی چې هغې نه ته پوښتنه تپوس وکړي چې یاره ستا څه خوښ دي دا د هغې حق دی چې ستا سره ځمکه پوله پټې او په کور کې څه دي نو هغه ورکړي نو دا ډېر څیزونه دي چې هغه مونږ خو روایتو مطابق خبرې پې کوو خو هغه عملي په ژوند کې نه راولو یا چې د هغه مونږ هغې ته وزن نه ورکوو هغه طرف ته نه ځو بعضې څیزونه داسې دي چې هغه مونږ که وګورو په هغې کې
مونږه ته اسلام واضح چې دا هغه واضح کړي هم دي، خو مونږ بیا هم چې دا هغې یو بل طرف ته ځو یا چې دا یو بل طرف ته هغې چې دا موړه کړو، بیا مونږ دلته وایو دا مونږ پښتانه یو یا مونږ پنجابیان یو یا مونږ سیندي یو یا بلوچي یو، نو هغې له وجې چې دا مونږ داسې کوو. ټیک دی زمونږ قوم زمونږ نسل بېله خبره ده، خو اسلام چې کومه خبره کوي نو په هغې باندې ډېر زیات غور کول پکار دي، ځکه چې که مونږ غواړو چې مونږ د سماجي اقتدار زمونږ سوشل ویلیوز په هغې کې د فرق را نه شي، په هغې کې د صحیح معنو سره خیال وساتلی شي، نو پکار دا دی چې مونږ د انسان ترمنځ چې کومه رشته ده هغه یو ښه رشته وساتو، هغه چې دا کټ نه کړو، هغه ترمنځ کې چې دا کټ کول ضروري نه وګڼو، ځکه چې مونږ که خبره وکړو په دې کې چې کله مونږ یو بل ته احترام لرو، زمونږ په خوله کې چې دا دروغ نه وي، زمونږ په خوله کې یا مونږ په زړه باندې چې دا سچایي وي، مونږ د یو بل چې دا خیال ساتل وي زمونږ کې صبر وي، نو بیا ډېر څیزونه چې دا سموتلی ټیک روان وي. خو که بیا مونږ د صبر او د احترام او د روادرۍ او د بزرګ او د ښځې خواتین په هغې کې د احترام او خیال نه وساتو او دغه شانتې چې دا مونږ په یو صف بل صف او دریم صف جوړ کړی وي، نو بیا چې دا ډېرې زیاتې مسلې وي. ټیک دی احتراما خو مونږ د بزرګانو د مشرانو خیال ساتو، خو که مونږ د ځای کې د ښځې دپاره خپل صف جوړ کړی، هغې دپاره خپل قانون او قوانین دي او د هلک دپاره خپل قانون او قوانین دي او د مشر د بوډا او د وړوکي ځوان، نو بیا به دلته مسلې راځي، ځکه چې د نارینه لپاره کم څیز زه خوښوم پکار دی چې زما لور هم دی یا زما چې دا خور هم دی هغې ته هم خیال ساتل پکار دي. نو دا ټول څیزونه زمونږ سوسایټي افیکټ کیږي، زمونږ سوسایټي چې دا هغې نه ډسټرب کیږي چې زمونږ پر روان وخت کې زمونږ نسل ته نقصان هم رسولی شي. نو پکار دا دی چې د دې ډېر زیات خیال وساتو او بیا زیاتر زمونږ همسایه چې کوم وي، زمونږ سره پړوسي چې کوم وي، زمونږ سره نږدې پاتې کېږي چې کوم خلک چې مونږ سره دیوال په دیوال کور وي، زمونږ سره په ګاونډ کې وي، نو هغوی هم خیال ساتل پکار دي، هغه تنګول نه دي پکار، ځکه چې دا د محالې رشته داري وي چې هغه مونږ د هغې پاملرنه څنګه وکړو، داسې نه چې ځان نه دی ورته داسې افلاطون جوړ کړی چې هره خبره باندې زه پوهېږم او د بل کور چې دا هغه کیروزانه چې د زما له وجې چې دا جګړه جوړېږي، نو دې خیال ساتل پکار دی. ستاسو کلونه هم روان دي، ستاسو میسیجونه هم روان دي، غواړم هغه هم د پروګرام برخه جوړه کړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ولیکم بخیر. هرکلی درته وایو، څوک او کوم ځای نه؟ عمران برګرآباد. عمران هرکلی درته وایو، پروګرام به اورې امید دی. بالکل پروګرام ورم ښکلی پروګرام دی. جی 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 څه به وایې؟ زه به دا خبرو کوم موږ چې کوم دی پښتون ته د رانیول ده موږ پښتانه یو، خو اسلام موږ د برېښې دي. موږ چې لکه وګورو لکه پیسو لکه د خور چې کوم لکه هغې که نه پیسو دی د هغې د موږ مثاله تعلیم ولا خپل څه کوم د هغې مصرفي مال حال وي کوم هغه وله ورکړو او د هغې لپاره چې کوم دی لکه ښه د هغه وله موږ وکړو که نه رشته وله موږ وکړو د لکه د هغې په مرضۍ په مرضۍ باندې موږ هغه پرېښي دي او هغه مطلع کړ چې موږ پښتانه یو دا کوو او اسلام موږ پرېښلی دي. اسلام ته څه وایي پرېښته دی که نه لکه نرمه خبرې کول پکار دي، خلک استعمالول پکار دي، هغه موږ پرېښي چې پښتو مکې کلي ده. نو زه دغه تعالی تو په نن سبا پېښ شولې که نه مختلف ځایونو کې چې کوم دی ټیټ هم پکې څه واقع مخته راځي سره په میډیا باندې صحیح. ډېره زیاته مننه ستاسو کال هم چې ډراپ شو، خو ستاسو مطلب دا دی چې موږ ته د اسلام کومه لار ده، اسلام موږ ته کومه لار ښودي، زموږ دین چې کوم دی نو هغه اسلام دی، نو هغې باندې سوچ کول پکار دي او هغه طرف ته تلل پکار دي. ډېر زیات اورېدونکي لیدونکي هغوی کامنټس هم روان دي او په دغه خبرو باندې خبرې هم روانې دي. موږ غواړو چې تاسو هم چې دا په دې باندې خبرې وکړئ او برخه یې جوړه شي، ځکه چې بعض څیزونه داسې دي چې هغه موږ په خپله ځان ته سخت کړي دي او موږ هغه سختول له وجې چې دا ډېر زیات څیزونه چې دي موږ ته بیا په معاشرې کې چې دا هغه یو نسور پیدا کوي. 091541413. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هرکلی درته وایو، څوک او کوم ځای نه؟ نازیه صبرآباد نه. نازیه خبرې کوي صبرآباد نه، په خیر راغلی. ډېره مننه. او پروګرام اورئ؟ پروګرام اورم خو دمه زیاتې ټرای مې ورته وکړې، ډېرې زیاتې 255 ټرای مې ورته وکړې. خاص څومره ټرای به دې کړي؟ 255 مې ورته وکړې، مو چې سپر ختم نه وي زه به ټرای کوم. 255 ټرای کې اوس ولګېدو؟ اوس ډایګه والا کار چې ورور والا مو والا کېدو صحیح. اوس چک چې بس مونږ ته داسې پته نه لګي که نه چې د چا کال خو بیا مونږ کوشش وي چې کالز پکې والو.
ډیره مننه مو چې ملاو شي. بس تاسو کال ملاو شو، تاسو بس سوې موضوع په حقله موضوع مې لږه لږه واورېدله، خو لکه موږ ته پکار دي چې کوم ماحول لکه دوی چې هغې نه پوښتنه وکړو، لکه صحیح خو داسې دي چې هغه خو بس خپله مرضي چلوي، ته څوک ته نه یې شوي چې دي هغو ته خو بس هر ځای مسله وي. په پلار څومره ګرانه دا ماته ووایه. زه هاو مو ته پته نشته چې څومره پکړو. نو بیا هم دومره خو پته لګي که نه، او په مور څومره ګرانه مور هم پته نشته درته، خو په ټولو کړونه یو نن به یې نه پاته وکې شو. زه په پلار هم ګرانه یم، خو په مور باندې ډېره نه یو کړم. نو بس دا پاته به ونه وکې. پلار ګوره د پلار رشته چې کومه ده، د مینه چې کومه ده، هغه تقریبا لور سره زیاته وي، او د زوی چې کومه ده هغه مور سره زیاته وي. دا ما مختلف ځایونو کې دا خبره زه کومه، ځکه چې مونږ ته پته لګي او تاسو ته به دا پته لګي، خو دې دا مطلب نه وي چې لکه مور له زوی لور سره نه لګي، یا چې دا پلار چې دا زوی سره نه لګي، خو دا داسې وي چې دا قدرتي خبره داسې ده. او ډېره زیاته مننه ستاسو کال ملاو شو. او موسم څنګه دی کرک کې؟ موسم خو نن داسې ګرمي ده، پرون هوا ته کلي ته برغله وی، کلي ته زه لوړ وم او چکر مې لګولی مور سره مو چې کېدای شي نن پروګرام نه وي، ته تاسې کلي کې وی. نه بس بیا خو غوله ټوله هفته خو چوټي نه وي که نه. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. زمونږ اورېدونکي راځي، ګڼ شمېر اورېدونکي وایي ما 256 دی که 258 ځل چې دا ټرای وکړه بیا نه میلاوي ده. تاسو ټرای کوئ، ځکه چې اوس اورېدونکي زیات وي نو خامخا به چې تاسو بار بار ټرای کوئ. 09152541443. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ، تا وایو هرکلی درته وایو، په خیر راغلی. زه جنت خان خبرې کوم د ساوت وزیرستان نه. جلات خان؟ جنید خان. جنید خان، ساوت وزیرستان کې کوم ځای؟ ساوت وزیرستان کې چکمرۍ د سیمې نه مې تماس نیولی. ښه هرکلی درته وایو، اور چې تاسو خپل تماس نیولې اړیکې تمامې ساتئ. اور څه به وایي زمونږ د خپرونې د موضوعاتو په اړه؟ سماجي اقدار په هکله باندې تاسو موضوع ټاکلې وه که نه؟ جی جی جی. علیشان کاکا خیل صاحب چې مونږ خبره وکړو که نه، جی جی جی، سماجي اقدار مونږ ته که مونږ مطلب نقصان یې هم شته، ولې چې زیاتره داسې رواجونه دي که نه، سماجي اقدار دي، کارونه دي چې په هغه باندې مونږ مطلب دا وایو چې دغه به وکړو، مطلب یو غیرت طور باندې مونږ کیسه راوالو که نه. صحیح. په سماج کې بیا دا سماج سره تړون وساتي، د وجې چې کوم مطلب افراطفري پیلاو شي، هم بیا مطلب معاشره باندې هم تاثرات وغورځېږي. جی جی. بل اړخ ته که مونږ خبره وکړو چې سماجي چې کوم اقدار دي د مونږ ته مطلب دا زمونږ عزت کې هم راځي، خو عزت خو څه دا نه دی چې اوس مطلب که مونږ دا خبره وکړو دلته کې خلک زیاتره داسې چې ماډرنایزیشن اړخ ته روان دي که نه. ماډرنایزیشن چې کوم جدید دور کې مونږ خبره وکړو، سماجي اقدار بالکل هډو پرېښودي دي که نه. بالکل دا پرېښودل هم نه دي پکار، په دې باندې مطلب فوکس هم کول پکار دي چې آیا مونږ چې کوم سماجي اقدار دي یا چې کوم زمونږ رسم او رواج دی هغه دي پرېښودل پکار که نه. جی جی جی. نو زیاتره خلک داسې وي لکه اوس دلته کې زیاتره داسې واقعیات کېږي که نه په غریز علاقو کې. صحیح. چې دا که مونږ دا ووایو چې دا مونږ د غیرت په طور باندې کیسه راواخیستې وي چې ما دا زمونږ غیرت دی، حالانکې هغه زمونږ غیرت نه وي، هغه زمونږ بې عزتي، هغه زمونږ په راتلونکي مستقبل کې هم ښه دغه نه نتیجه نه راکولی کېږي. که مونږ دا ووایو چې خپل غیرت خدا دی چې ته خپل مقصد ته ورسېږې، ته خپل په ژوند کې یو مقصد. غیرت سمپل دا دی، پوه شو چې ته په خپل کلي کې څه چې دي خلکو ته وسایل یا څه مسلې دي چې دا هغه ته نشي رسېدلی، هغه مسله ورته حل کړه. غیرت دا دی، ځکه چې یو اخلاقي کار وشي. غیرت دا دی چې ستا په کلي لهکې کې MPA MNA کار نه کوي، هغه ته وایه چې یاره تا ته خو ما اوټ درکړی دی، تا ته خو زه چې دلته اوټ درکوم،
او تا دلته کې څه زما د پاره کړی دي. غیرت دا دی پوه شو چې ته خپل کلي علاقې کې چې دا امن کوشش وکړي. نو بعضې څیزونه مونږ هغه ګوره اسلام ډېر وسیع دی او مونږ هر یو څیز چې دا په خپل روایاتو یا په خپل څیزونو باندې ختمولی نه شو ځکه چې اسلام زیات ضروری دی ځکه چې مونږ دین چې اسلام دی او چې اسلام خبره کېږي نو د ځای کې هر څه ختم شو. نو کم چې په اسلام کې څه وي نو هغه به چې د مونږ خیال ساتو ډېره زیاته مننه آباد اوسې. شکریہ بالکل که مونږ وایو چې مونږ مسلمانان یو حالانکه مونږ دا دعوا کوو چې زه مسلمان یم خو هغه مونږ کارونه نه کوو چې کوم د مسلمانۍ سره تړلي وي. صحیح خبره ټیک خبره ده. خوشحاله اوسې ډېره زیاته مننه آباد اوسې. مونږ سره دا جنید د ساوت وزیرستان نه مونږ سره په لاین باندې او ډېرې ښکلې خبرې وکړې او دغه هلک زه بعضې اوقات په پروګرامونو کې اورم نو ډېرې ښکلې خبرې هم کوي او دته چې الله په کومه لهجه ورکړې د هغه اواز هم ښه دی هغې مطابق خبرې هم ښې کوي. نو ډېره زیاته مننه. زمونږ د وزیرستان اوریدونکي ډېر تکړه خلک دي ډېر ښکلې ځایونو کې پاتې کېږي. الله د زمونږ په خیبر پښتونخوا زمونږ ملک پاکستان کې امن راولي چې نور هم ښکلي شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هر کله درته وایم په خیر راغلی د کویټې څخه مونږ سره د ټیم حمدالله دی. بالکل حمدالله خبر څنګه او کویټې کې خو به نه وي خو بیا هم د کویټې اوریدونکی دی. بالکل جی حمدالله څه به وایې؟ بالکل بس وګرانې پر ژوندۍ پاڼه باندې لایب ګورې ډېر ښه خوند کوي. صحیح. حمدالله څنګه یخني شته که نه ستاسو ځای کې ده ته چې کوم ځای کې اوس ډیوټي کوې؟ خواته موسم ډېر یخني غوندې موسم نه په غره علاقه کې او بالکل تاسو ما ته ویلي نو ځکه مې تپوس وکړو. حالات یې د ماخستن ټیم یخني وي پکې. کار روزګار څنګه دی؟ کار روزګار بس ښه ده ګزاره ده. ښه ده چې ګزاره وي دا هم ښه دی. بالکل یو که مهنګایي بیخي زیاته شوه دغه له وجې کنه. صحیح اواز لږ سلو دی که راوچت کې اواز. جی څه مهنګایي زیاته شوې خامخا څه تاثیر ولیږي کنه. او نو دغه له وجې ده بس ګزاره. جی څه به وایي زمونږ سوسایټي کې د خلک چې پاتې کېږي دوی ته څه پیغام لرئ تاسو؟ بالکل سوسایټي کې ګوره داسې خلک هم شته ښه خلک هم شته بد خلک هم شته. په سوسایټي کې چې موږ ته همیشه پکار موږ د ښه خلکو انتخابات وکړو د سم کردار سم معاشره هغه خلک موږ ته پکار موږ سپورټ او په سوسایټي کې داسې نور غلط خلک هم شته له هغو څخه موږ ډډه وکړو. یو کوم انسان چې تا له فایده در رسېږي هغه موږ ته پکار موږ اپریشیټ کړو. کوم انسان تا له نقصان در رسېږي فایده نه رسېږي هغه ته ګس سره اپریشیټ کول نه دي پکار هغو ته تګ د استګ پاسه نه ده پکار. بالکل جی موږ ته پکار موږ د همیشه د ښه خلکو انتخاب وکړو سوسایټي کې. جی ښه خلکو انتخاب وکړو. بالکل. اور الحمدلله ډېره زیاته مننه تاسو پروګرام اورئ او موږ ته کال مو وکړو. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه آباد اوسئ او الحمدلله موږ سره په لاین باندې او خبرې اترې سره کولې اور ګڼ شمېر اورېدونکي چې دي هغوی راځي او کمنټس طرف ته هم ځو چې څوک تېره سره اور ستاسو میسیج ستاسو کال هغه به هم د پروګرام برخه وي. سلام سر جی شاکر زیب افریدي فرام باړه اور سر خبره داسې ده چې زمونږ سره د پوهه کمی ده او کله که مونږ لږ علم وکړو نو ډېر څه به ټیک شي. د لوی ځکه چې صحیح خبره ده ستا چې کومه خبره کړې ده نو په کار دا دی چې مونږ څه نه څه چې د ځان چې دا پوه وکړو اور خیال وساتو د یو بل اور علم خو ډېر زیات ضروري دی. الله مونږ ته پته ولګي چې کله مونږ سره علم پوهه نه وي نو بیا مونږ ته پته ولګي چې څه حالات دي. نو بعضې څیزونه داسې دي چې هغه ټیک ده چې مونږ ته په سوسایټي کې هغې کموالی پکار دی خو بعضې څیزونه داسې دي چې هغې باندې سوچ هم کول پکار دی. خو زو ستاسو کمنټس هم ډېر زیات روان دي چې هغه هم د پروګرام برخه جوړه کړو چې څوک تېره سره زاید علي ماشاءالله پروګرام اورم ډېر زیاته مننه. بیت الله وزیر سلامونه کوي وعلیکم سلام اور خوشحاله اوسئ. آر جی صبر بالا سلامونه کوي وعلیکم سلام ډېره زیاته مننه. مازالي بډبیر نه او په بیا سلامونه نیکې هیلې احترامات ډېر ژوند او عزت درته غواړم. پروګرام ډېر ښایسته او زبردست روان دی. علیشان کاکا خیله روره اور نور د سلی کلی ښه لوی سړی شي او افسر شي. زه یم ستاسو رور مازالي بډبیر نه اور ښاد او آباد اوسئ خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه.
اور محمد الله صاحب چې دا زبردست پروګرام ورو خوشاله اوسې. زمونږ یو ښه ریپورټر دی، ډېره زیاته مننه. نهر الله سلامونه کې، السلام علیکم. نهر الله یم اور علیشان بھائی څنګه؟ بالکل ټیک ټاک یم او ما خو پیژنې که نه. خامخا پروګرام سو نایس، ډېره زیاته مننه. حیدر افریدي فرام کراچي، سلامونه علیشان بھائی، بخیر راغلی. څنګه؟ بالکل ښه یم. حیدر ته څنګه یې بچه؟ ډېر وخت پسته راغلی. اور الحمدللہ ملاحل منافق لوگوں کو کھو دینا دنیا کی بہترین جیت ہے. بالکل ٹھیک خبر ہے کړه. السلام علیکم الحمدللہ ملاحل، ویلکم ټو دی شو. ډېر زیاته مننه ستاسو ته هم. اور ظهیر حیران چې سلامونه کوي، ډېر زیاته مننه ستاسو هم. اور روزي اکبر سلامونه کوي، خوشاله اوسئ. ستاسو هم چې تاسو سلامونه کوئ او چې دا تاسو پروګرام اورئ. ویر په نامه باندې سلامونه جارور، ډېر زیاته مننه. او روزي اکبر ثوابي والا یم، ډېر زیاته مننه ستاسو هم. ثوابینه میسج کامنټ زلا راځي او قربان زړګو، ډېر زیاته مننه. نهر الله الک کله برازي اور دا خو به اوس پته لګي چې کله به درځم، دا خو به پته نه لګي کنه چې کله به درځم، نو دا به پته ولګي چې کله درځم به ان شاء الله چکر به در لګم. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیشان تر السلام علیکم. هر کله درته وایم په خیر رالی. الله دې قدرمان کته خیر طبیعتونه دې خیر. شکر الحمدلله. اور دا مونږ سره څوک دی؟ دا تاسو سره امین افریدي د خیبر نه په خیر رالی. الله دې قدرمان کا خیر صحت دې خدای. دا خیبر یو شعر راته ووایه. د خیبر شعر ته وایم. خیبر افریدي یی شي غدا خیبر دا شعر دی شي زور دې په نرمۍ کې د سختۍ نه ډېر. زور دې په نرمۍ کې د سختۍ نه ډېر. ولار په غره کې وباسي پستې اوبه. ډېر ښه. خیبر افریدي شعر مې ته وویلو. صحیح بس منو کنه جی. او پروګرام اورئ؟ د پروګرام مې واورېدلو. دا چې کوم روایات و ثقافتي خبرې د بلوچستان په واقعه خو ډېر افسوس دی، خو دا خو زه داسې ته ووایم تروپر په خبرې مې واورېدلې. ویل شي واده د خوښې ګناه نه ده او شي خویندې دې ولې پیغورونه راکوي نه. نو دا کوم واده چې شوی و د خوښې واده خو ګناه نه ده چې په خوښه وشي، خو د مو خو اسلام لا په دغه ځای کې ونه کسي یو خپل روایت لا وکسي. دا خو عظیمه ګناه ده. او زه به دا ته وایم چې دا کومه مرګ وشولو او دا مړه شول په بېدردۍ سره، نو دغه لا پیغورونه شوي د هر طرف نه، او دا پیغور دومره خطرناکه بلوي. بالکل دا ستا خبره په خوله د خامخا دا پیغورونه وشي نو هله دغه شانتې کېږي. مونږ څوک پرېږدو هم نه که نه، مونږ په سوسایټي معاشرې کې چاپېرچل کې څوک پرېږدو هم نه چې پیغور مو نه وي ورکړی که نه، چې هغه مونږ دا خط ته نه وي رسولی، هسې مونږ څوک پرېږدو چېرته. دا خبره شته. یاره تروپر زه به ته وایم چې د توپې او د ټوپک د ګولۍ نه مو پر ونرسي. و دا دومره بېغیرته لفظ دی که نه. و دا د مو په معاشره کې چې کوم کورونه وشي و جلدبازي کې وشي و لوړ شي خطرناکه حالات ولا دا ریزن چې کوم دی ټول د دغ پیغور د وستی. و بیا پیغورونه زیاتر په دام باندې په د هر ریډیو کې ټاپیکونه رسي، دا زیاتر خفه کېږي. دا ما مو د خویندې و دغه خلک دا پیغورونه ورکوي. و ته په الله یقین وکړه چې څه ورځې مخکې یوه واقعه هلته شوې وه چې هغو به لس کوله کېږي د درې څلور بچي د پنځه وو چې درې څلور ورځې مخکې هغه هم ویوژل و مړه یې کړل. نو ده خو څه د خوښې دا خو څه داسې خبره نه وه. لږ شریعت لا وکړه مفتیان کې نه وو چې دومره په سختۍ سره دا حالات یې جوړ کړی وي. و بس و دا یا دا شوی نه دا یو هغه دی. نو دا پیغور دی و پیغورونه وشي د هر طرف نه و دغه حادثه و کیسې بیا جوړېږي. دا اصل کې خبره دا ده امین افریدي صاحب چې یو ماشوم را لوی کول او ځوانۍ پورې چې هغه د هر شیز نه وځي او بیا په خپله باندې تکل کوي، د سوسایټي کې ګرځي او ځان له څه پیدا کوي، دا چې یو مور نه تپوس وکړي نو هغې ته ډېر ښه پاته لګي چې دا څنګه په وخت چې دا څنګه را تېر شو او څنګه چې دا ماشوم را لوی کېږي. خو بیا زمونږ غوندې خلک چې دا هغه بس ډستې اوچت کړي او بس پروا یې هم نه وي که نه. یک
کنه خو نو دا خو زه به ته دا وایم لکه تو خبره وکړه دا مور وي دا بچی لاس 9 میاشتې وګرځوي بیا هغه نه بد د چرپېدو شي دا غرمې و شپې و خوبونه و ته کم تکلیفونه او کم پراسس دي چې هغه نه دا ته نه روتېږي او څومره په مشکله باندې دغه کم تکلیفات او کم هغه دي او دومره په بې دردۍ سره نو زه چې په دا باندې داسې ټاپکونه وچلېږي چې د خلک خپل اعمال کې رولې سوشل میډیا دومره ټرند وچلولو چې هغه څه کسان نیولي هم دي ډېره زیاته مننه امین صاحب خوشحاله اوسئ الله دې قدرمن که په مخه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ستاسو هم په مخه اور ستاسو کمنټس هم روان دي ستاسو کالز هم روان دي ستاسو میسج هم روان دي خبره اترې خو الریډي دغه شانتې مخ په وړاندې ځي یو بل کال طرف ته ځو بیا به د فیسبوک لیدونکو نه اجازه اخلو السلام علیکم وعلیکم السلام والسلام علیکم هر کله درته وایو څوک او کم ځای نه خیر اوسئ جملې اوسئ تاسو هم هرکلی مالیکان دی توریالی ټیلر د کریشي بازار نه توریالی ټیلر په خیر راغلی خیر اوسئ جملې اوسئ مننه توریالی ټیلر خو ما په کال خیر میلاویږي جل اوچتني چې دا درېیم څلورم ځل شو کال میلاو شو به تاسو هغه خبرې کولې ما ویل اوچت کا خبرې مونږ تاسو سره مونږ جی تاسو سره بدي د ځکه کال نه اټینډ کوو که نه نه ما اورېدو که نه تاسو اورېدل نو هغه دلته نه ویل که نه چې اوچت کړي څنګه یې جی ښې حالات ریډي دي شکر دی الله خوشحال اوسئ بس تاسو ته ښه پته ده ځکه چې زړو لیسنر ته خو مونږ ځکه نه وایو چې هغوی ته پته وي چې څه پکې خبرې شي څه کال شي پکې څه نورې کیسې شي نو خامخا نه دا خو خبرې کول هم ضروري دي کال کول هم ضروري دي دواړه هسې په لیمټ کې ساتلي دا ښه خبره ده صحیح څه به وایي زموږ موضوع به خبره وکړه که نه چې دل برداشته او دا نن سبا خو یو بل هغه زه نوټ کوم د خلکو که نه نشان به تاسو هم کېدای شي نوټ کړي که نه جی اوس یو خبره شي اوس هر سړي نه مفتي جوړ دی هر یو کس نه ځان نه مفتي جوړ کړی دی یو خبره چې شي وي سکندونو کې در باندې فتوا جاری کېږي چې ته کافر شې او ته ګناهګار اصل کې دا خبره شته ده زمونږ د سوشل میډیا سره مونږ دغه یو بده ترقي دا کړې ده چې مونږ هر یو څیز په خپله باندې چې دا هغه داسې یو چې ګناه هم په خپله کوو جیخان وکیل هم په خپله یو عدالت مو په خپله جوړ کړی وي او پوه شوې بیا چې د هغې چې د سزا هم په خپله ورکوو لکه هر یو څیز دومره مونږ پوهه لرو او څیز چې دا مین خبر ده چې مونږ سره هم پوهه وي هم نه پوهه نه وي خو بیا هم چې د مونږ هر یو څیز خپله ولکه کې اخیستی زه دا وایم که نه مین ما دا هغه دی که نه پوینټ دی چې کوم سړي زړه کې چې الله خوف نه وي که نه هغه غلط کارونه کوي هر څه کوي چې الله خوف وي که نه چې هغه سړي کې هغه عام عوام وګړي یا عام سړي یا حکومت کې یا MP مني وزیر هغه هېڅ کله هم غلط کار نشي کولی چې الله خوف زړه کې وي صحیح خبره بالکل دې کې شک هم نشته اور مین خبره دا ده چې ممکن رشوت او چې دا سیزونه زیات شوي نو هغې له وجې چې دا به الله خوف نشته که نه نشان به وي کله هم الله خوف د دې زړه کې راغو که نه دوی به هماغه ټیم هغه لټ دی به دې غلط کارونه به پرېښي که هر سړی هر کس هر یو کس بالکل دا عام وګړي که حکومت والا که هر څه همیشه الله خوف به غیر دی ټولو نه الله هیر دی هغه 2 فوټو 2 ګزه ځای نه دی هغه ټولو نه هیر دی صحیح خبره ده هلته تګ دی هلته تلو والا وي صحیح مرګ ژوند هېڅ پته نه لګي صحیح ډېره زیاته مننه خوشحال اوسئ ټیلر صاحب چې تاسو راغلی او پروګرام کې مو برخه واخیسته مننه تاسو نه موضوع او بل نشان به تاسو نشریات کې څو ورځې نه دي کوچي بازار کې شور راځي ښه او لږ مسله شته د خیر هغه بیا پرون یو هغه کې صحیح شوی د نورحکیم بی پروګرام کې هغه ډېر صفا شوی نو اوس بیا هم شته اوس شور دی اوس هم لږ شور راځي صحیح دی لږ مسله شته دا ټیکنیکل ایشو ده انشاءالله کلیر به شي ښه مننه خوشحال اوسئ ډېره زیاته مننه زموږ د فیسبوک لیدونکي څومره همدې زما یو خواست دوی نه چې کوشش کوئ چې هر هغه څیز چې هغه تاسو ته پته لګي چې یاره دا فیک دی ما ریپوسټ کوئ ما لایک ورکوئ ما کامنټس کوئ ما هغه څیزونو کې چې دا لاس وهئ چې کم کې لاس وهل ضرورت نه وي اور دوی نه اجازت اخلو اور بقیه چې د